بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی الحمل. مسله دا و چې وراثت تقسیمیږي نو کله داسې ورثوي چې هغه موجود دي حقیقتاً د هغې تذکره وکړه. اوس چې کوم دی د هغه ورثو تذکره کوي چې دا ظاهراً خو نشته خو ان قریب چې ظهور ته راشي دا د حمل صورت ان قریب ظهور ته راشي نو آیا د ده دپاره به حصه څنګه مقرر کوو نو د هغې تذکره کوي. بطور مثال یو سړی مړ شو دوه وروڼه پرې جمدي دي مور او پلار یې دي ولې بل طرف ته وګورو چې کوم دی یا یې پلار مړ دی خو مور چې کوم دی هغه امید دی نو دوه وروڼه خو دې شتي خو درېیم ورور هم را روان دی نو هسې نه چې دې دوه وروڼو ته حصه ورکړي بل ته نه محروم پاتې شي یعنې دا اوس هغه حمل دی د هغه امید شتی چې راشي نو چې څنګه دا موجوده وروڼه ایسالي هغه چې بل په تمه کې دی امید دی هغه له به هم حصه ورپکار وي. نو په دې فصل کې مسله ذکر کوي دغه د امید والا چې کوم وي د هغه وراثت مسله به څنګه وي. نو وراثت مسله وړاندې ذکر کوي وړاندې د هغې دپاره څو احکام بیانوي. لومبۍ مسله دا ده اکثر مدت الحمل سنتان. امید د زنانه ماشوم څو پورې خېټه کې پاتې کېدی شي نو د احنافو دا مسلک دی چې 2 کاله پورې پاتې کېدی شي عند ابي حنیفه رحمه الله. په دې کې دلیل د احنافو نقل موجود دی د حضرت عایشې اثر دی. هغه فرمایي چې ماشوم د 2 کاله نه اخوا سرخه چې تاویږي د دې تاویدلو په مقدار باندې اخوا نه پاتې کېږي نو بس صرف 2 کاله پورې پاتې کېدی شي. احناف په دې باندې عمل کوي. نه اکثره موده د حمل 2 کاله ده د هغې نه مخکې پیدا کېدی شي خو زیات به دقه وي. او عند لیث ابن سعد دا نور چې څونه اقوال ذکر کېږي دوی سره نقل نشته دوی صرف چې کوم دی تجربه ده او تخمین دی او په دې باندې عمل کوي. نو لیث ابن سعد وی 3 سنین ماشوم د مور په خېټه کې 3 کاله پورې پاتې کېدی شي. او شافعي صاحب فرمایي 4 سنین 4 کالو پورې دا پاتې کېدی شي. نو دا تجربې ذکر کوي وی دا ماجیشیون چې کوم دی قوم دی د هغې زنانو دا عادت دی چې بچې 3 کاله 4 کاله پورې پاتې کېږي د مور په خېټه کې. او یو صاحب ضحاک چې پیدا شو نو 4 کاله پس پیدا شوی دی او چې پیدا شو نو غاښونه یې وخندلې نو پته لګي 4 کالو پورې پاتې کېدی شي. دا تمام د دوی تجربو خبر دی. احناف صدا نه مني. دوی وایي چې کوم دی ته خو وایې چې ضحاک پیدا شوی دی 4 کاله پس دا ته چا ویلي چې دا 4 کاله پس د هغې علوق راغلی دی دا ته چا ویلي کېدی شي د هغه علوق کال مخکې هغه پټې خزانې دي دا خو دوی خبرې تجربه او په دې قصو بنا دي. او شافعي صاحب 4 کاله وایي وعند زهري او امام زهري چې کوم دی هغه 7 سنین امید 7 کالو پورې پاتې کېدی شي. دا خو اکثره موده وه. اوس ماشوم چې د دنیا ته راځي او واقعا دی ټیک دی نو کم از کم موده څونه ده چې دی هغو نه موده کې راشي نو دا صحیح سالم بچی دی نو اقلها 6 اشهر 6 میاشتې. قرآن د اشاراتو نه چې کم معلومیږي نو 40 کې دا نطفه 2 40 کې د وینې ټوکړی 3 40 کې دا د غوښې بوټۍ نو 3 40 چې ووړي دا 4 میاشتې شوې. بیا دې پسې فرشته الله راولیږي د عبدالله ابن مسعود صاحب د روایت نه چې کوم ثابت ده نه په ده کې روح واچولی شو بیا تپوسونه کېږي مخلقه غیر مخلقه دا تپوسونه وشي. شریعت کې دا وي چې 4 میاشتې پس په ده کې روح اچولی کېږي. د دې نه اخوا بیا دا 2 میاشتې کې انسان دا بدن دونه ته رسي چې دی بدن شو 6 میاشتو کې چې پیدا شو نو دا بچی صحیح او سالم وي. دا جدا ده چې یا به تندرست وي یا به کمزوري دا خو د مور او پلار د بدن حصه ده خو 6 میاشتو کې بچی به حیثیت بچی پیدا کېدی شي نو کم از کم موده دا 6 میاشتې ده. په دې باندې نقل موجود دی. یوه زنانه و د هغې واده وشو 6 میاشتې کې د هغه روغ بچی وشو. کیس رالی چې کوم د حضرت عثمان ته وی دا په 6 میاشتو کې بچی راوړی دی. عثمان صاحب وغوښتل چې دې ښځې له سزا ورکړي داسې معلومیږي چې تا د مخکې نه ځان سره دا راوړی دی. عبدالله ابن عباس صاحب ورته وایي که دی تاسو سره چې کوم دی په دلیل خبره وکړي د دې ښځې دلیل شته
څه دلیل دی؟ وی الله فرمایي چې وحمله وفصاله 30 شهرا د دې امید او د دې فیصال دا 13 میاشتې شوې دا دواړه شریک کړه په دې کې بیا فرمایي چې کوم دی وفصاله فی عامین د دې مودې نه 2 کاله ویستله او د 30 میاشتو نه چې ته 2 کاله 24 وباسې نو 6 میاشتې پاتې شوې اقله موده 6 میاشتې ده او د ښځې په 6 میاشتې کې بچی راوړی دی بچی ټیک دی خاوند نه دی د عثمان صاحب دا ومنل نو لهذا اقل موده دا 6 میاشتې دي ښه نو سبق ویوقف للحمل دا خو تا د اقل او د اکثر مودې خبره معلومه کړه په دې اقل او اکثر موده باندې مخکې به خبره کوو په دې به خبره دا کوو چې مثال په طور د حمل دپاره چې موږ وراثت ورکوو نو دا حمل دی څوک دا چې کم مړ دی د ده نه دی او که د بل نه دی مثال دا سړی مړ شو 3 بچي جمدي دي او ښځه امیدواره ده نو حمل خو د ده نه شو که نه او که نه داسې وي چې یو سړی مړ شو چې کوم دی 2 ورونه دي او اخوا چې که د مور هم امید دی نو دی ورور دی نو چې ورور را روان دی خو د پلار نه امید د ده نه خو نه دی نو په دې قیدونو به هلته مخکې مسله جوړوو که دا امید د دې صاحب خپل وي نو چې په 2 کالو پورې بچی پیدا شي اوم ستانه دی او که دا امید د بل نه بیا به اقله موده معتبر وي که 6 میاشتو کې راوړو د وراثت کې برخه شته که اخوا وخت به نشته نو د اقل او اکثر دې دپاره په دې مخکې مسله ذکر کوي اوس بله مسله دا ذکر کوو چې دا جمدي ورثه دي اخوا امید دی نو احتمال دا چې د امید جینۍ وي امید دا چې هلک وي کیدای شي 1 وي کیدای شي 2 وي کیدای شي 3 وي نو دې امید دپاره موږ څونه حصه وساتو او دا چې کم جمدي دي دوی له موږ څونه حصه ورکو نو دی فرمایي یوقف للحمل عند ابي حنیفه امام صاحب فرمایي د حمل دپاره به وساتې نصیب 4 بنین د 4 زامنو حصه او 4 بنات یا د 4 ذریان دلته مسله بنا په تجربې ده عموما چې انسان بچی کېږي نو 1 2 3 اقل قلیلا 4 پورې راشي نو احتیاط په دې کې دی چې د 4 حصه وله وساته که چېرې امید پیدا شو تا وله حصه ساتلې د 4 دا جو ټیک ده او که نه هغه کم شو دا چا چې ورثه او حصې پاتې د هغوی له بیا ورکړو که نه خو که ته مخکې هغوی له ورکړې او تا دا حمل یو کس منلی او دې خو حمل پیدا شي 2 او 3 دې له به اوس حصې د چا نه راغونډې یو ځل چې ورثه او حصې واغستې دوباره تا له په کوته کم بیا نه درکوي نو دې وجې نه مخکې ترې نه ایسارې کړه وروسته چې ورکوې بیا به ته خوشحاله یې خو که تا مخکې ورکوې بیا تا له واپس نه درکوي نو ځکه امام صاحب وایي 4 زامن یا 4 الکان دا امید حساب کا که د الکانو حصه زیاته و هغه وله وساته که د جنکو حصه زیاته و ده وله وساته ایهم اکثرو او ویعطي لبقیة الورثه وربکړی شي د باقي ورثو ته اقل الانصبه دا د امام صاحب قول دی وعند محمد او محمد رحمه الله فرمایي یوقف نصیب 3 بنین او 3 بناتین محمد صاحب فرمایي د 3 جنکو یا د 3 الکانو حصه وله وساته ایهم اکثرو دا قول د محمد صاحب چې نقل کړی رواه لیث بن سعد دا لیث نقل کړی دی وفي روایت اخرى د محمد صاحب نه بل قول راغلی نصیب ابنین د 2 زامنو حصه وله وساته او دا قول د حسن صاحب دی او احدى الروايتين عن ابي يوسف دا ابو يوسف صاحب یو قول دی رواه عنه د ابو يوسف نه نقل کړی هشام وروى الخصاف عن ابي يوسف د ابو يوسف صاحب بل قول دا دی هغه فرمایي چې کوم تنه خصاف نقل کړي انه یوقف نصیب ابن واحد چې کوم امید دی بس یو کس حساب کړي یو کس حصه ولا وسط دغه بس دی نصیب ابن واحد او بنت واحد وعليه الفتوى ته چې مسله پیدا کړي نو په دقه به بنا کې په دې فتوا ده اوس هغه 2 3 پیدا کېږي به وخت سره کتلی شي او موجوده امید مسله به جوړه کې په ذکورت د امید سره مسله به جوړه کې په انوثت د امید سره بیا به وګورو چې دې ورثو ته کمې حصې په کم مقدار میلاویږي چې په کم کمې میلاوي دي هغه ورثو ته ورکړه او چې زیاته حصه هغه به ترې نه وساتې وروستو که دغه وارث پیدا شو او د دغه زیاتو حصو مستحق و جو ټیک ده که نه بیا یې پرې تقسیم کړو نو اوس فتوا په دې باندې ده چې د یو ماشوم حصه به د لپاره ایسارې او دا باقي چې موږ دې ورثو ته ورکو نو یوخذ الکفیلو دا د کفیل د هغې نه به کفیل اخیستی شي چې تاله دا در کومه خو ذمهوار راکړه که سبا دا حمل یو نه یو 2 شي دا 3 شي بیا به تا سره حصه کېږي نو واپس به ته خپله حصه ور بیا راوړې نو په دې به ترې نه کفیل واخیستی شي
علی قوله خجی دا خو دوه مسلې شوې فإن كان الحمل من الميت دا درېمه مسله بله ذکر کوي اوس د حمل اقله موده ته زده کړه اکثره موده یې زده کړه نو دی فرمایي د حمل دپاره چې کوم وراثت ورکوو نو دا حمل د چا نه دی دا چې کوم سړی مړ دی د هغه مړي نه دا حمل دی نورې مرسه دي اوس یې دی خو ښځه حامله ده نو بیا به دغه حمل دپاره موږ انتظار کوو تر 2 کالو پورې که 2 کاله کې داخل بچی راوړو حقه مړي نه دی لا ښځې خو دعوه د انقضاء عدت نه ده کړې او که چېرې داسې وي چې دا حمل د دې مړي نه دی د چا چې وراثت تقسیمیږي هغه مړی نه د بل نه حمل دی نو بیا به د هغه حصه کې برخه کېږي چې دا اقله موده کې داخل راوړي په 6 میاشتو کې دا ماشوم پیدا شي ځکه چې مثال دی خو یو ورور مړ دی ورونو ته حصه میلاویږي یو ورور حمل دی نو که بالفرض په 6 میاشتو کې دا پیدا شو نو پته لګي هغه ورور چې مړ کېده یقینا دا حمل و او که داسې وشي چې د 6 میاشتو نه اخوا په 10 میاشتو کې پیدا شي دا کوم ورور چې مړ کېدو دی خوا دا بل ورور پیدا شو په 10 میاشتو کې احتمال دی چې هغه مرګ په وخت کې سره امید ونه دا امید میاشت وروسته راغلی 2 میاشتې وروسته راغلی دا شکی شو نو که د میت د خوا نه حمل و 2 کالو کې داخل چې راځي دا وارث ګرځي غیر میت د خوا نه یي د 6 میاشتو نه چې مخکې راغی وارث به ګرځي اخوا چې بیا به وارث نه ګرځي نو فرمایي دا چې کوم دی فإن كان الحمل من المیت وجاءت بالولد او ماشوم پیدا شو تمام په پوروالي اکثر مدت الحمل 2 کاله کې او اقل منها یا کم د 2 کالونه ولم يكن اقرت ولا خذ اقرار نه کړي بانقضاء العده نو یارثو دا ماشوم وراثت وړي شي او یورث عنه د دې ماشوم بیا به نور ته وراثت اخلي او ان جاءت بالولد او کدا بچي راوړل اکثر من زیات من اکثر مدت الحمل د 2 کالونه اخوا راوړي نو لا یارثو اوس دا ماشوم وراثت نشي وړي ځکه 2 کالونه اخوا حمل پاتې کېږي نو پته لګي دا په حین د موت کې دغه وخت حمل نه وروسته پیدا شوی دی ولا یورثو او نه د وراثت بل کس وړي شي او ان كان من غیره کدا حمل د میت د خوا نه د بل چا نه او جاءت بالولد ماشوم پیدا شو لسته اشهر په 6 میاشتو کې داخل او اقل منها نه یارثو او ان جاءت به کدا ماشوم پیدا شو اکثر من اقل مده د اقل مدینه زیات د 6 میاشتو نه اخوا پیدا کیږي اقل مده د حمل نه لا یارثو اوس وراثت نشي وړي درې مسلې شوې څلورم مسله بل ذکر کړي دا ماشوم چې وراثت وړي نو اله چې دا جمدې پیدا شي او که دا مړ پیدا شو بیا وراثت نشي وړي نو که جمدې پیدا شو خبره واضح ده که مړ پیدا شو خبره واضح ده اوس په دې پیدایش کې مړ شو نو بیا ورته څه وایو پیدایش کې مړ شو نو بیا ورته څه وایو نو دلته به موږ ګورو که نه که اکثر پیدا شوی او بیا مړ شو نو اوس وراثت وړی شي او که اکثر نو پیدا شوی لږ پیدا شوی دی او مړ شو نو دا داسې ده چې مړ پیدا شوی دی دی وراثت نشي وړی نو ښځې اوس به د اکثر او اقل د کوم ځای نه ګورو وایي دا به وګورو چې دا ماشوم پیدا شوی سیده دی سیده معنا دا چې سر مخکې دی نو بیا سینې له اعتبار دی که سینه نه به پیدا او مړ دی نو پته لګي دا مړ پیدا شو او که سینه غونډ بهر شول او بیا دی چې کوم دی بیا مړ کېږي نو اوس جمدی پیدا شوی دی وروسته مړ شو بیا سینې له اعتبار دی او که نه دی الټه پیدا کېدو خپې مخکې وي نو بیا نوم له اعتبار دی که دا نوم راووت او د هغې نه پس مړ کېږي نو جمدی دی بیا جمدی مړ شو بیا به وراثت اخلي او که لا نوم نه دی راوتلی او د هغې نه مخکې مړ دی نو پته لګي بیا مړ پیدا دی بیا وراثت نشي وړی انو فرمایي وان جاءت او که داسې وکړی شو چې کوم دی فإن خرج اقل الولد که راووتو اقل د ولد ثم مات لا یرثو وإن خرج اکثره ثم مات یرثو اوس د اکثر او اقل به څنګه ګورو فإن خرج الولد که ماشوم پیدا شو مستقیما مستقیم دی ته وایي چې سر مخکې وي فالمعتبر صدره بیا معتبر سینه ده که سینه پې راووتله او د هغې نه پس مري نو دا جم دی او که دا سینه نه وراوتلی او دی مړ نو بیا مړ پیدا دی یعنی اذا خرج صدرو چې کله سینه راووتله کله یرثو
او ان خرج منکوسه او کده الټه وي خپې مخکې وي نو فالمعتبر صورت او معتبر دغه نوم دی دا خو تا مسائل ذکر الاصل په تصحیح مسائل الحمل ان تصححها اوس تا ته طریقه ده ښیي تصحیح د مسایلو کې وایي دا د صاحبه چې دا الک به دا حمل به یو ځل ته مقرر کې الک او بیا به مقرر کې جینې یو ځل به مسله جوړه کې په ذکورت بیا به مسله جوړه کې په انوثت بیا به د مسلې د ذکورت او د انوثت منځ کې نسبت وګوري توافقي وفق د احدهما براوالی او په کل د آخر کې به ضرب کې مباینت وي کل د احدهما براوالی او په کل د آخر کې به ضرب کې دا به تصحیح د مسله تیلو شي د چا دپاره چې حصه وه د تصحیح د ذکورت نه هغه به الو په تصحیح د انوثت کې به ضربو یا په کل کې که مباینتو یا په وفق کې که موافقتو او د چا دپاره چې حصه وه د مسلې د انوثت نه هغه راخلو ضربوي په مسلې د ذکورت کې یا په کل کې که مباینتو یا په وفق کې که موافقتو اوس چې تا حصې معلومې کړې اوس وګوره چې دا جمدي ورثه دوی په کم تقدیر باندې حصې زیاتې دي او په کم تقدیر کمې دي کم تقدیر باندې چې کمې وي حقه ورکه او هغه زیاتي ترې نه ځان ته وساته مړي ته به ایثار حمل ته به ایثار کړو که حمل پیدا شو او هغه حصې غونډې اخیستې شي خو ښه ده که نه یې به وله ورکړي دا مفهوم مثال کې توضاحت کوم یو مثال دی ذکر کوي د موافقت یو مثال به موږ د بهر نه ذکر کوو د مباینت یو کس مړ شو چې کم دی یوې زوی پاتې شو یوې لور پاتې شوله او یوې حمل دی زوی ده او لور دی او یو حمل دی نو اوس مسله جوړه کړه په دواړه تقدیر ومنه په ذکورت باندې په ذکورت باندې داسې ومني چې کم دی چې دا الک دی او که اسانه نو داسې ورسره وکړه داسې به زه وچلو به یو الک دی چې کوم دی یوه جینۍ شوله او یو پکې دا حمل دی نو که داسې ومنې چې دا الک دی نو خو دوه الکان دی یوه جینۍ ده نو مسله چا نه کېږي د پنځو نه او که دا حمل جینۍ ومنې حمل جینۍ ومنې نو دوه جینکې شي یو الک دی نو مسله چا نه کېږي د څلورو نه یو طرف تصحیح راغله د 5 نه بل طرف تصحیح راغله د 4 نه اوس 4 او 5 منځ کې نسبت وګورو د تباین دی 4 او د 5 نه مسله وګورو د تباین نو دا پرونه تقریبا دغه شانتي مثال تیر شوی و هغه کوم چلولی شي د دې نه بل جوړ کړو یو سړی مړ شو یوې لور ده او یو حمل دی یوې لور ده او یو حمل دی اوس وګورو چې دا حمل جینۍ مقرر کړو که الک که دا حمل ته مقرر کې الک نو یو الک شو یوه جینۍ شوه مسله کېږي د دریو نه دوی حصې د الک د یوه حصه د جینۍ نو دې وخت کې په ذکورت سره تفسیر چا نه راغله دریو نه او که داسې وایي چې دا حمل جینۍ ده نو دې خوا خو جینۍ موجود ده یوه حمل جینۍ شوه نو دوه جینکې شوې مال به په دوانو تقسیم کړي نو مسله شوه د چا نه د دوو نه یوه تصحیح راله د دریو نه بله تصحیح راله د دوو نه دا دوه تصحیحې شولې اوس د دوانو منځ کې نسبت وګوره د دوو او د دریو منځ کې څه نسبت دی تباین بل مثال مې زه خو تا پرون ویلی نو ځکه بل ته راواغلو که نه د دوو او دریو منځ کې څه نسبت دی د تباین نو کل په کل کې ضرب کړه دوه په دریو کې شپږ نو پته ولګېده مسله د شپږو نه شوه ښځې د مسلې د ذکورت نه چې دا حمل ته مذکر وایي د هغې نه چې کوم د الک سره و دوه او د جینۍ سره و یو دا راواله او ضرب که مسلې د انوثت کې چې هغه دوه دي الک سره و دوه نو دوه په دوه کې ضرب که نو 4 د شپږو نه به 4 ورکړي الک ته او د جینۍ سره و یو په دوو کې دوه شپږو نه به 2 ورکړي جینۍ ته نو پته ولګېده چې تا حمل مذکر فرض کو نو په شپږو کې الک ته پر حمل دپاره پاتې کېږي 4 او جینۍ ته رسي 2 یو مسله شو اوس دا بل طرف ته که موږ د حمل مؤنث فرض کړو بیا خو مسله د دوه نه کېدله یو د جینۍ سره یو د حمل سره دا مسله د انوثت راوله او ضرب که مسلې د ذکورت کې د جینۍ سره د یو په دریو کې 3 شپږو نه به ورکړې 3 د جینۍ ته
او حمل د پاره یو په دریو کې درې د حمل کمنګ دا مؤنث فرض کو حمل ته پرې خودل کېږي درې او کمنګ الګ فرض کو نو حمل ته پاتې کېږي سونه سلورو نو حمل د پرې دا سلورو لپاره دا او دې موجوده جنې ته ورکا دوا او د دې موجوده نه یو ته نو ساته چې هغه ته اوسه چې هغه سلور شي ګر او بګورو کچري هغه حمل پیدا شو الګ نو تاسو مولا ساتلی سلور غونډو لور ک دو جنې هغه ته سلور هغه او کداغه حمل پیدا شو ل جنې ناغله بخپل درې ورکی او د دې موجوده جنې چې تا یو ساتل هغه اوس ورک دی جنې الا و یو شی په خبره دا د تباین مثال دی توافق مثال په خپل کتاب ذکر کړي نو دا فرمایي چې کوم د فالمعتب نو الاصل في تصحيح مسائل الحمل اصل په مسائل د حمل کې دا چې ان تصحح المساله على تقديرين تبه مسله صحیح کې په دوه تقدیر سره دا دوه تقدیر پکې کم دي اعني على تقدير ان الحمل ذكر یو دا تقدیر چې ته مذکر پرس کا تا ته مثال ذکر کو چې موږ مذکر پرس کوي جنې وا تصحیح دی راوسته د دریونه دویم وعلى تقدير انه انثى دویم دا چې و جنې وا یو د سره غب انثى پرس کړه نو تصحیح له د دوونه ثم ينظروا بیا به وکتل شي بین تصحیح المسألتين د مسلو په دوه تصحیح په مذکوره کې یو مسله دریوه بل د دوه نه و په دې دوه کې فإن توافقا کچره موافقت بجزء یا موافقت بالنسب ده یا بالثلث ده یا بالربع ده یا بالخمس ده یا بالثمن ده دا موافقت بجزء ده نو فضرب وفق احدهما بیا به ضرب کې وفق د یو په جميع الاخر دا د وفق مخکماتي مثال ذکر کړي او ان تباينا کمنس کې تباين لکه مثال مذکوره چې یو تصحیح د دریونه وا بل تصحیح د دوونه وا د دوانو کې تباين دي نو فضرب كل واحد منهما بیا ضرب که هر واحد د دوانو دو په دریو کې د ضرب په جميع الاخر نو فالحاصل حاصل چې تاسو شپږ جوړ کړه تصحیح المسالتين دا تاسو مسلې شوله بیا چې تقسیم کو نو څنګه وکړو نو ثم اضرب بأوها نصیب من حصہ هغه چا چې کان له شیء من مسألته ذکورته کم چې مسله د ذکورت او دا او په مسله انوثته کتباینو او په وفقها یا په مسله د وفق د انوثت کې موافقت وي او من کان له شیء چا د پرچ شی من مسله الانوثه نو دا بذر کې په مسله ذکورته او په وفقها كموافقت كما في الخنثى او ثم منظر في الحاصلين اوس په دې دوه حاصلانو کې نظر وکړه چې د موجوده ورثو ته په کم لحاظ باندې کم ملاويږي او په کم لحاظ زیاته ملاويږي په لحاظ باندې د موجوده جنیت ملاويده دوا په بل لحاظ ملاويده درې دا دوه لورکا نو انظر في الحاصلين من الزرع ايهم اقل چې کم پکې کم دي نو يعطى عذاب ورکړي شي لذلك الوارث دی وارث موجود تا اول فضل الذي اغه چې کم فضل بينهما موقوف د موقوف من نصيب ذلك الوارث فاذا ظهر الحمل او چې حمل ښکارا شو پته ولګیدا فإن كان مستحقا لجميع الموقوف هغه تمام موقوف واغستو لکه مثال مذکوره کې سلورو فبها او ان كان مستحقا للبعض دا حمل جنې پیدا شونه درې واغستل فياخذ ذلك داب والي چې هغه درې دي اول باقي دا باقي بچ کوم د مقسوم بین الورثه کورثه ډیرو هغه چې کوم حساب هغه ته به ورکي فيعطى وربکلی شي لكل واحد من الورثه هر واحد د ورثه ته ما كان موقوفا کم چې تا موقوف کړو من نصیبه دغه حصہ دې مثال ذکر کې کما اذا ترک بنتا و ابوین و امراه حاملا مسله ذکر کې یو سړی مړ شو خزا پاتې شولا مور او پلار پاتې شو او یو لور پاتې شولا خزا دا مور او پلار دي او یو لور دا او سره د خزي امید هم دي نه پته لګي دا د مورث نه دا امید دی نه د خاون امید دی نو دغه امید یو ځل مسله جوړه کا مذکر یو معنا او بل ځل مسله جوړه کا مؤنث یو معنا دوه مسلې به جوړه کی خجینو کدا سی وایو چې دا امید دا الک دی نو مسله دا ده چې سړی مړ شوی دی لور او زوی شته بچی شته نو خځه لپاره څه کېږي سومن او چې خځه لپاره سومن شو اولاد شته مور د لپاره کېږي سودسو د پلار د لپاره کېږي سودسو او دی خو لور ده یوه لور ده یوه غزوی ده حمل دا عصبه دي نو دا جینې په رور سره عصبه شو
سمن خلط شو د ثلثین سره مسله کېږي د 24 نه 24 په دې کې سمن 3 دا ورکه چې کوم دی زوجې ته یو سدس پکې 4 دا د مور بل سدس پکې 4 دا د پلار 4 8 او 3 د زوجې دی 11 چې کوم دی دا واغستل دی ذیل فرایضو 24 نه چې 11 وباسي نو څونه پاتې شي 13 دا 13 بور کو دغه جینې ته او هغه الګ ته چې کوم حمل دی دا د هغې شو په طریقې د عصبیت سره نو دا تا مسله صحیح کړه په طریقې د ذکورت سره اوس دویمه خو تصحیح مسله کړه د 24 نه راله اوس چې کوم دی مسله جوړه کړه په تقدیر د انوثت سره دا حمل مؤنث وګرځوه چې تا مؤنث وګرځو بیا د ښځې دپاره کېږي سمن د مور دپاره کېږي سدس پلار دپاره کېږي سدس او حمل او دا جینې د هغوی دپاره کېږي ثلثین ځکه هلک ورسره نشته اوس وله فرض دی جینکې دي نو ثلثین به وله کېږي نو سدسین او ثلثین خلط شو د سمن سره مسله بیا د 24 نه شوله نو چې د 24 نه شوله سمن په 24 کې 3 دا د زوجې ربع پکې 4 دا د مور بل ربع پکې 4 دا د پلار ثلثین پکې 14 دا د بینتو اوس یې جمع کړه 4 او 4 8 او 3 د ښځې دي 11 14 د جینکو دي نو 14 چې کوم دی جمع کړه د 11 سره نو 27 مسله د 24 نه وه حول یې وکړو چا ته لاړه 27 ته لاړه نو تا ته 2 تصحیح رالی یو په تقدیر د ذکورت سره وه مسله صحیح کېدله د 24 نه یو په تقدیر د انوثت سره وه مسله صحیح کېدله د 27 نه 2 تصحیح کړې اوس دې منځ کې تصحیح وکړو وګورو چې د 24 او 27 کې څه نسبت دی نو د 27 او د 24 کې دی کې موافقت بالثلث دی یو دریم عدد شته چې دا دواړه ختموي چې هغه 3 دي 3 چې ته متوجه کې 24 ته 8 کرتی نو 8 3 24 باندې 24 ختم شو او دا 3 چې کوم دی ته 27 ته په 9 کرتی متوجه که 9 3 می 27 نو یو درېمګړی عدد شته چې 3 دی دا دواړه ختمیږي دې ته ویلی شي موافقت بالثلث دا تا ته ما مخکې مثال ذکر کوو د تباین دلته مې وی چې د موافقت مثال دلته مخکې راځي یوه تصحیح ولکه 2400 بله تصحیح وه 2700 منځ کې د نسبت وکتو بالثلث نو ثلث د احدهما راواله په کل د آخر کې ضرب کړه د 24 ثلث دی 8 راواله ضرب یې که په 27 کې خوښه دي او که داسې وایي د 27 ثلث راواله 9 ضرب یې که په 24 کې د دې نه به حاصلېږي 214 دا تصحیح شوله د مسلې 214 اوس چې کوم د چا حصه وه د مسلې د ذکورت نه مسلې د ذکورت نه د ښځې سره و 3 دا به ضربو چې کوم دی په وفق د مسلې د انوثت کې مسله د انوثت د 27 نه ده موافقت بالثلث دی نو دا 3 به رالو ضربو بیا په 9 کې مور له به حصه ورکوو مسلې د ذکورت نه د مور سره و 4 دا 4 به رالو او په ثلث د مسلې د انوثت چې 9 دی په دې کې بیا ضربو مور ته به حصه ورکوو همداسې پلار هلک او جینۍ و د دوی سره چې کم دی د 24 نه 13 به راولو دا به ضربو په 9 کې چې څونه حاصل شو دا به هلک او جینۍ ته ورکوو اوس د مسلې د انوثت ته راشه مسلې د انوثت سره د مور سره و 3 دا 3 ضرب که چې کم دی په ثلث د مسلې د ذکورت کې او ثلث د مسلې د ذکورت چې کم دی هغه 8 نو 3 ضرب 8 24 نو مخکې دی مور ته ورکول څونه 27 اوس دی ورکړه څونه 24 ان دغه مسله شوله چې موږ به د ښځه چې کم دی د ښځې ته به ورکړو 24 او دا 2 به ترېنه وساتو همدارنګې پلار له تا ورکول چې کم دی 4 دی ضربو په 9 کې 36 دی ورکول اوس د مسلې د ذکورت د سره دی 4 دا ضرب که په مسلې د انوثت چې کم دی په 24 کې هغې په ثلث کې چې 8 دی نو 8 چې کم دی په 4 کې نو 32 نو مور ته رسي 32 پلار ته رسي 32 مخکې اخیسته 36 وساري 32 نو تاله دله به ورکې 32 او 4 به دې نه ایساره و
همداسې د دې جینکو سره ثلثین چې 14 هغه راواله او په ثلث د مسلې د ذکورت کې چې 8 دی په ده کې ضرب کا چې څه حاصل شو دا به 2 شي. اوس به مخکې وګورو که چېرې دغه هلکان 4 دانې پیدا شول 3 دانې پیدا شول دغه مسله ده. جینکې دي 2 دي ډېرې پیدا شو دغه مسله ده. نو دی فرمایي چې که غونډې حاصل کړو ښه ده که نه هغه چې کوم دي موقوف کړي دي هغه به واپس خپلو ورثو ته ورکړي. نو دی فرمایي مثال به داسې وي كما إذا ترك بنتا وأبوين وامرأة حاملة فالمسألة من 24 مسألة 24 نصحیح کیږي على تقدیر أن الحمل ذکرون چې دا مذکر شي نو ته پاتې کیږي 13 ومن 27 مسألة 27 نصحیح کیږي على تقدیر أنه أنثى چې ته دغه حمل انثى وګرځې ایوه جینۍ خو موجود ده یو به سره هغه شي نو ثلثین به اخري دا به 14 حصالي نو 27 ته به ځي. اوس د دې 27 او د 24 منځ کې موافقت بالثلث دی. نو فاذا ضرب وفق کله چې ته چې کوم دی ضرب کې وفق د احدهما فی جمیع الاخرین نو سوار الحاصل حاصل به ترې را پیدا شي 216 214 اذ على تقدیر ذکورته کدا حمل مذکر اومني نو للمرأة د ښځې دپاره کېږي 27 27 کېږي ځکه 3 به په 9 کې ضرب کړي وللابوین او د اب سره او د مور سره 4 به په 9 کې ضرب کړي 36 به کېږي وللابوین لكل واحد منهما 36 وعلى تقدیر انوثة او کدا ته مؤنث وای د مور سره 3 به ضرب کې په 8 کې نو 24 کېږي بیا او د دې مور پلار سره چې کم دی څلور به ضرب کې په 8 کې نو 32 به کېږي. نو په تقدیر د انوثت سره مرئي دپاره کېږي 24 او لكل واحد من الابوین 32 32 کېږي. نو په تعطى وربکې للمرأة 24 24 ورکه وتوقف او د هغې نه موقوف کې من نصیبها 3 او من نصیب كل واحد من الابوین او د حصې د هر واحد د مور او پلار نه د هغوی نه به ته موقوف کې 4 اسهمین 4 حصې او تعطي او وربکې بنتې ته 13 نو بیا به دې بنتې ته ورکړي خپل اقلی حصه چې هغه 13 سهمن دی ځکه لأن الموقوف فی حقها دا یوه بنته خو ده خو ته به دې وخت کې حملونه د امام صاحب په قول باندې 4 هلکان حسابې 4 جینکې به حسابې نو موقوف په حق د دې جینۍ کې نصیب 4 بنین 4 زامنو حسابې تیسارې عند ابي حنیفه رحمه الله تعالی او اذا كان البنون 4 کله چې دی جینۍ سره ته 4 زامن حساب کې نو 4 الکان شي و جینۍ شو رؤوس 9 شول نو په نصیبها به حصه رسیږي سهم و 4 اضساع ځکه 14 فاتح شوي نو په 14 کې به د 9 رؤوس یو روغ رسیږي او سره به 4 اضساع دا 4 چې به تقسیم کې په دې 9 باندې نو 4 تسع به رسیږي جینۍ و حصه او 4 تسع من 24 مضروب چې دا ته ووایي په 9 په 9 کې په سواره دا به وګرځېږي 13 وهي لها دا به د ښځې جینۍ دپاره شي لور دپاره والباقي موقوفون دا باقي به موقوف کې او باقي څونه دي وهو 115 دا 115 دي فإن ولدت بنتا واحده که چېرې دغه ښځې حمل پیدا شي ولور او اکثره نو فجمیع الموقوف للبنات به تمام موقوف د هغوی شي ځکه ثلثین یې اخیسته نو د ثلثین پرېږدي نو او ان ولدت ابنا او کچر یو زوی راوړو واحده او اکثره نو بیا به فیعطى للمرأة وربکړی شي ښځې ته والابوین او د مور او پلار ته ما کان موقوفا د ښځې نه د 3 موقوف کړي د مور او پلار مې 4 موقوف کړي هغه به هغوی ته ورکړي من نصیبهم فما بقا چې کوم باقي پاتې شو نو تضم الیه بیا به د هغه سره پیوسته کړي دا 13 دا 14 کوم چې تا موجوده جینۍ ته ورکړي دا به د هغه سره یو ځای کړي ځکه د هغو نه عصبه دي او یقسم بیا به تقسیم کولی شي بین الاولاد او ان ولدت ولدا میتا که مړ بچی پیدا شو نو بچی خو شیسته نشي اخیستی تا ته چې مړ پیدا شي بیا خو وراثت نشي اخیستلی نو بیا فیعطى للمرأة ښځې له به ورکړي والابوین ما کان موقوفا کم چې د هغوی نه موقوف من نصیبهم او للبنت بیا به بنتې ته ورکړي الی تمام النصب چې هغه دپاره نصب پوره شي ځکه یوه بنته ده او بنتې دپاره نصب مال کېږي چې هغه 95 دي او والباقي دا باقي به ورکړي اب نو اب دلته چې کوم دی یوه حصه اخیستې ده په طریقې د فرضیت باندې چې سدس دی او دا باقي به الي په طریقې د عصوبت باندې او د اب دپاره دغه 3 احوالو هغه 9 اسهمین ذکر انه عصبه صلی الله تعالی